نن مولیان جیلونو نه یریږي حق نه بیانوي دا کوم مولا چې حق نه بیانوي دا خنزیر دی واورئ ښه دا لوی خنزیر دی چا کا خبره نه کوي جیل نه یریږي دا بې ایمانه دی هسې وایي زه وارث د نبي یم شین شین غون غون به کوي ناس به یې مه کښېنئ داسې مولا ته ما اورئ د داسې مولا خبره نن دا مولیان ډېر دي چې د جیل نه یریږي او دین یې پرېښودی دی ولې دا جیل د انبیاو سنت نو که صرف به د نبي سنت صرف خوراکونو کې دي موندلي وو صرف په ګیره ګمس کولو کې دي موندلي وو صرف په رانجو اچولو کې دي موندلي وو صرف په مسواک کې دي موندلي وو صرف په غسل و لامبلو کې دي موندلي وو صرف لیټرین ته په تللو کې دي موندلي وو دا د انبیاو سنت نو چې یوسف علیه السلام جیل ته تللی دا د انبیاو سنت نو چې ابراهیم علیه السلام یې جیل ته اچولی دا د ائمو سنت نو چې امام احمد بن حنبل جیل ته اچولی امام ابن تیمیه جیل ته اچولی او د جیل نه امام ابن تیمیه فتاوی کبرا لیکلی وه چې کوم دیش جیل کې وه هغه زموږ کابرین هغه مشران د جیلونو نه د هغوی ساګانې نه وې وتلې زما او ستا اکابرینو د دین دپاره څه کړي وو مړه بې غیرته یریږي په جیل او د جیل په یری دین بیانول پرېږدي دا مرض زمونږ په دې خپلو کې راغلی دی جیل نه به یریږي جیل نه به یریږي یو ځل یو ملای بوتلو خفه کېږئ ما نو یو ورځ یې تېره کړه چې راغې نو ما ته زما ورور وایي چې زه د هغه ملاقات ته جیل چې لاړم نو تک زیړو ناستو نور ملګري مو ورسره خواږي خو تک زیړو یو ورځ یې په جیل کې تېره کړه یو ځل ما ته وایي په یو پروګرام کې د خلقو مخې ته هلکه فتح الله مهاجي وی داسې خراب شوی سړی به وایي چې پته یې شیشې جیل کې خورولي داسې خراب کړی نو ما پورې خاندي نو ما ته وایي ګوره چاړه د بالغ د لاندې کې ده چې حلال خو دې کوسې نه مردار رانه نشي ما پورې خندا د ملګرو مخې ته کوله نو زما خو دغسې طبیعت دی زه خو بیا دا پروا د کشر او مشر نه ساتم که نه نو ما ورته وایي چې ما خو شپږ میاشتې تېرې کړي او تا یو ورځ تېره کړې وه ما دې شکل ته کتل چې وینه در کې نه وه داسې زیړ کړی وي داسې زیړ کړی وي نو بیا هغه چاپړوس خو شته که نه نو هغه چاپړوس به یو ځای او بل ځای وي وګوره د مشر بېعزتي وکړه د مشر بېعزتي وکړه د مشر خوله چې کنټرول لي نو د هغه بېعزتي به نه کې پوه نه شئ په خبره باندې